أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضور فرمایي چې د صلح حدیبیه په ذکر کې نن به زه څه نور تفصیل بیانوم. په سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د یوې واقعې ذکر کړی دی. هغوی لیکي چې په معاهدو کې کمی پاتې کېږي چې ځینې وخت بیا وروستو د اهمو نتایجو سبب جوړ شي. نو په صلح حدیبیه کې هم دا یو کمی پاتې شوی و چې په دې کې د مسلمانانو د سړو د واپسۍ باره کې خو ډېر واضح ذکر موجود و، خو د داسې ښځو ذکر پکې سم نه و چې د مکې د خلکو نه چې د مکې وي او اسلام قبول کې مسلمانان ته راشي. خو بیا زر داسې حالات ښکاره کېدل شروع شو چې دغې په وجه د مکې کافرانو باندې دغه کمی چې کم موجود هغه ور باندې ظاهره شو. نو په دغه معاهده ډېر لږ وخت تېر شوی خو د مکې نه ځینې مسلمانانې ښځې وې چې هغه د کافرانو د لاسه خلاصې شوې وې او مدینې ته رسېدلې وې. په دې کې د ټولو نه په اول نمبر د مکې یو وفات شوی مشرک رئیس د عقبه بن ابي معیط ډور ام کلثوم وه چې د مور له طرفه د حضرت عثمان بن عفان خور لګېده او دوی ډېر همت ښودلی و او پیاده مدینې ته رسېدلی و. دومره اوږد سفر دوی پیاده کړی و او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې دا حاضره شوې وه او خپل د اسلام اظهار یې کړی و. خو دې پسې د دې دوه جفت خپلوان وو چې هغه د هغې نیولو لپاره رسېدلي وو او د دې د واپسۍ مطالبه هغوی کړې وه. او د دغه خلکو دعوه دا وه چې په معاهدې کې لفظ د سړو استعمال شوی دی، خو اصل کې معاهده عامه ده او په سړو په ښځو دواړو باندې دا یو شان اثر لري. خو د ام کلثوم باندې د معاهدې د الفاظو نه علاوه په دغه بنیاد هم د ښځو په معامله کې د استثناء دعوه کوله چې ښځه یو کمزوري جنس سره تعلق لري او هم د سړي په مقابله کې یو حیثیت د یو ماتحت لري، نو ځکه هغه واپس کول د روحاني مرګ په خولې کې اچول د اسلام نه محرومه کول دي. نو د ښځې د دغه معاهدې نه مستثنا ګڼل صرف د عین معاهدې مطابق نه بلکې اقلا هم د انصاف ته جوختو ضروري و، نو ځکه طبعا په انصاف لرویه رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ام کلثوم په حق کې فیصله فرمایلې وه او د هغې خپلوان یې واپس کړی و. خدای پاک هم د دغه فیصلې تایید فرمایلی و او په هغه ورځو کې د قرآن د آیتونه نازل شوي وو چې کله یو ښځه د اسلام اعلان کوي او مدینې ته راشي نو د هغې ښه امتحان اخلي او که هغه نیکبخته او مخلصه ثابته شي نو بیا بیخي کافرانو ته مه واپس کوئ. خو که هغه واده کړي وي نو د هغې مهر د هغې چې کوم مشرک خاوند وي هغې ته ضرور ورکوئ. او دا نه پس چې کله به یو ښځه د مکې نه راووته او مدینې ته به رسېده نو د هغې به ښه جاج اخیستلی کېدو او د هغې نیت اخلاص به ښه ازمایلی کېدو او بیا به چې کومې ښځې نیته او مخلصه ثابتېدې نو د هغې په هجرت کې به
او د هغې په هجرت کې بس د دنیا یا د نفساني غرض به نه و نو هغوی به په مدینې کې وساتلی شوې او که هغوی واده کړی به وی نو د هغې مهر به بیا خاوندانو له ورکړی شو هغې نه پس ته به هغوی مسلمانانو کې واده کولو لپاره به ازادې وې د معاهدې د شرطونو په لړ کې د یوې واقعې ذکر ملاویږي چې د حضرت ابو بصیر ده او د دې تفصیل هم داسې بیان شوی دی چې د حدیبیې د معاهدې په شرطونو کې یو شرط دا و چې که قریشو نه یو تن مسلمان شو د مدینې طرف ته راشي نو د مدینې خلک به هغه له پناه نه ورکوي بلکې واپس کوي به خو که یو مسلمان د اسلام نه انحراف وکړي او مکې طرف ته لاړ شي نو مکې والا به هغه نه واپس کوي په ظاهره دا شرط د مسلمانانو لپاره د بېعزتۍ سبب ګڼلی شوی و او ځکه ډېر مسلمانان داسې وو چې په دې باندې دا یې په زړه باندې وړی و او ان تر دې چې حضرت عمر په شان جلیل القدر او فهیم صحابي هم د هغه وخت چې کوم برقزده فضا وه یعنې هغه ماحول کې چې د خلکو په دغه فیصلې زړه سوځېده لکه شړک پې پرېوتی وی نو چې موږ خپل حق پرېږدو لګیا یو نو هغوی په دغه شرط باندې خفګان او ناقلاري پیدا شوې وه خو بیا هغې نه پس زر داسې حالات پیدا شو چې ترې دا خبره ثابته شوه چې اصل کې دا شرط د قریش لپاره د کمزورۍ سبب او د مسلمانانو د مضبوطۍ سبب و ځکه چې څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په سر کې دا فرمایلی وو چې که یو مسلمان د مدینې نه منحرف شي او لاړ شي نه به یو ګنده عضو وي منافق یا داسې خلک چې په زړونو کې کجي وه هغوی اسلام قبلولو نه پس ته پرېښودی شو مرتدان کېدی شو نو ځکه که هغه تلل غوښته نو بېشکه تللی وی د ساجد دی چې هغه واپس مدینې ته راولو نو ځکه هغوی په خپله دا ویلو چې ټیک ده موږ ته په دې څه اعتراض نشته دا یو ګنده برخه د بدن چې پرې کولی ښه دي خو د دې په مقابله کې که یو تن په رښتونې زړه مسلمان شوي او مکې نه روان شي نو که هغه ته په مدینې کې ځای میلاو شي یا میلاو نه شي یا به چې چېرته وي هغه به د اسلام د مضبوطۍ سبب جوړېږي آخر به خدای پاک هغه لپاره څه نه څه لاره پرانیزي دغه نظریې زر خپل صداقت ثابت هم کړو ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته مدینې ته تشریف راوړو باندې د هغوی زیاته موده نه وه تېره چې یو تن ابو بصیر عتبه بن اسید ثقفي چې د مکې اوسېدونکی و او د بنو زهرا قبیلې حلیف و هغه مسلمان شو او د مکې والا او د حراست نه وتښتېدو او مدینې ته ورسېدو د مکې قریشو د هغه پسې خپل دوه کسان را لېږلي وو هغوی رسول کریم ته دا خواست وکړو چې د معاهدې د شرط مطابق ابو بصیر دی هغې ته په حواله کړی شي رسول کریم صلی الله علیه وسلم ابو بصیر راوښتو او هغه له حکم ورکړو د واپس تلو ابو بصیر شور مخه نه شروع کړو شور یې جوړ کړ چې زه مسلمان یم او دا خلک به ما په مکه کې تنګوي او اسلام نه د منحرف کېدو لپاره به د جبر نه کار اخلي نو رسول کریم ورته وفرمیل چې موږ د معاهدې په وجه معذوره یو او تا دلته نشو ساتلی او که ته د خدای د رضا له خاطره د صبر نه کار واخلي نو خدای پاک به تا لپاره څه لاره پرانیزي خو موږ مجبوره یو او په هیڅ صورت موږ د معاهدې خلاف ورزي نشو کولی څومره پابندي کوله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د معاهدو نو ناچار بیا ابو بصیر د هغه خلکو سره واپس روان شو خو چونکې دغه په زړه کې دغه خبرې سخت دهشت و چې مکې ته چې دا ورسي نو ورباندې به قسم ظلمونه کېږي او د اسلام په شان نعمت به هغه مجبور وي پټ ساتلو باندې او کېدای شي چې د جبر او د تشدد په وجه دې نه محرومه شوې وي نو ځکه چې کله دا ډله ذوالحلیفه ته ورسېده چې د مدینې نه یو څو میله په فاصله مکې په لاره کې دا ځای دی نو ابو بصیر موقع چې بیا مونده نو خپل ملګرو کې یو تن یعنې د هغه ډلې چې رئیس و هغه یې ووژلو او جوختو چې بل خپله نشانه جوړ کړی وی خو هغه خپل ژوند بچ کو وتښتېدو او د ابو بصیر نه مخکې مدینې ته ورسېدو بیا وروسته ابو بصیر مدینې ته راورسېدو چې کله دا تن مدینې ته ورسېدو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې تشریف
رسول کریم صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناستو دغه د ویرې حال چې هغه ولید نو ورته فرمایي چې داسې معلومیږي چې د ویرې سخت دقت ته لګېدلې ده او سره هغه په خپل هم په لړزان ورته ورز او چې یو زما ملګری وجل شو او زه په خپل هم د مرګ په خله کې هم رسول کریم دغه نه واقع وره دا تسلی ور لور کو په دې کې ابو بصیرم چې په لاس کې توره وا راو رسید راتلو سره رسول کریم ته ارزو کو چې رسول الله تاسو زه قریش ته په حواله کړو مو تاسو ذمہواری ختم شوه خو خدای پاک مال د ظالم قام نه نجات راکو اوس پتا سو زما هیڅ ذمہواری نشته نو به سختو فرمایل چې ویل امه مسرو حربن لو کان له احد یعنی یعنی دا د عربو محاوره ده لفظي معنی نظر انداز کړی شي نو دا د ملامت یا د حیرانتیا د خفګان په موقع ویل کېږي دا غي فرمایلی چې دا تن خو د جنگ اور را پارې لګیا د کاش که دا څوک سنبالولو والا د دی وي ابو بصیر چې دا الفاظ واورېد نو پوه شو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم بهرحال هغه ته به دا فرمایي چې معاهدې په وجه دا د واپس لاړ شي نو هغه او دې باره کې د بخاري الفاظ دا دي چې فلما سمع ذلك عرف انه سيرده الیهم یعنی چې کله ابو بصیر د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه د الفاظ واورېد نو پوه شو چې هغوی به بهرحال هغه د مکې والاو طرف ته لیږي واپس نو په دې هغه په پټ هلته نه راووتو په خاموشه هلته نه راووتو او د مکې د تلو په ځای چېرته چې هغه ته جسماني او روحاني دواړه مرګونه ښکارېده هغه د بحیر احمر د غاړې طرف ته سیف البحر ته ورسېده چې کله د مکې نورو مخفي او کمزوري مسلمانان خبر شو چې ابو بصیر یو بیل ځای کې خپل بیل ځای کې هغه اوس د اسارادو ځای جوړ کړی دی نو هغوی هم ورو د مکې نه ووت او سیف البحر ته ورسېده او په دغه خلکو کې د مکې د رئیس سهیل بن عمرو هغه زوی ابو جندل هم و رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه د حدیبیې نه واپس کړی و ذکر تیر ځل شوی و ورو د خلکو شمیر د اویاو ته جوخت شو د ځینو روایتونو مطابق 300 ته رسېدلی و او دغه شان د مدینې علاوه یو بل اسلامي ریاست هم په وجود کې راغلو چې مذهباً خو د رسول کریم ماتحته و خو سیاستاً هغه جدا او آزاد و او یو ته د حزب په حدود کې یو بیل او آزاد سیاسي نظام چې موجود و نو د دې د قریشو لپاره د خطرې سبب و بل طرف د سیف البحر چې کوم د مهاجر و دا د قریشو د مکې د قریشو نه دوی سخت زخمونه خوړلي و نو ځکه لا زیات وخت تېر نه و چې دغه مهاجرینو د سیف البحر او د سیف البحر دغه مهاجرینو د قریش مکه تعلقات تقریبا هغه صورت خپل کو چې په سر کې د مدینې د مهاجرو باره متعلق پیدا شوی و چې د سیف البحر هغه لاره ته ډېر جوخت چې د مدینې د شام ته تله مدینې نه شام ته تله نو ځکه د قریش چې کومې قافلې وي هغه دغه مهاجرینو سره مخ کېدی او دغه نوي جنگ زر د قریشو لپاره یو خطرناک صورت خپل کو ځکه چې اول خو قریش د تیر جنگونو په وجه کمزوري شوي او بل هغوی د شمیر کې د مخکې په نسبت کم و په د دې په مقابله کې د سیف البحر اسلامي ریاست چې د ابو بصیر او د ابو جندل په شان دی د ځان زارونکو په کمان کې وو د ایمان تازه جوش هغوی لرلو د تیر چې کوم ظلمونه په هغوی ماشي وو د هغې تلخ یادونه هغوی کې د بجلی په شان د طاقت نه هغوی ډک کړي وو او هیڅ مقابله به هغوی په خیال کې نه راوسته نو نتیجه دا شو چې لږه موده پس قریش وسله د لاسه کېښوده او د ابو بصیر د چې کومه ډله وه د هغې د حملو نه هغوی تنګ راغله او د رسول کریم په خدمت کې د یو سفارت په ذریعه درخواست وکړو او د خپلولۍ واسطه ورکړه غرض یې ورته وکړو چې د سیف البحر چې کوم مهاجر دي هغې مدینې ته راوغواړي او خپل سیاسي نظام کې شامل کړي او ورسره رسول کریم صلی الله علیه وسلم له د صلح حدیبیه د دغه شرط ته چې د مکې چې کوم نو مسلم وي هغې ته په مدینې کې پناه نه ورکړي کېږي په خپل رضا هغوی دا شرط منسوخه کړو دا شرط هغوی په خپله ختم کړو نو بیا هغوی وایي چې ټیک ده
تاسو بشک دا خلک ساتل شي. رسول کریم دا خواست دغوی منظوره کو ابو بصیر او ابو جندل ته د یو خط په ذریعه اطلاع ولېږله چې چونکه قریش په خپل خوشاله په معاهده کې ترمیم وکړو نو ځکه دوی ته پکار ده چې مدینې ته د راشي، تاسو خلک راشي دلته مدینې ته. او چې کله د رسول کریم نماینده سیف البحر ته ورسېدو نو هغه وخت ابو بصیر بیمار و او نازک حالت و. ابو بصیر د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مکتوب مبارک ډېر په شوق په خپل لاس کې ونیو او لږ څه ساعت پس په دغه حال کې هغه وفات شو. او هغې نه پس ته ابو جندل او د هغه ملګري غم اس لیے کہ ان کا بہادر لیڈر ابو بصیر جو اس واقعے کا ہیرو تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی سے محروم رہا. هغوی وفات شو او دې نه پس ابو جندل د هغې ملګري خپل دغه باهمت او بادره امیر په سیف البحر کې ښخ کو او د خوشحالۍ او د غم مخلوطو جذباتو سره رسول کریم په خدمت کې ورسېد. غم هغوی ته دا و چې د هغوی بادر لیډر ابو بصیر چې دغه واقعي هیرو د رسول کریم قدم بوسی نه محروم هم پاتې شو او خوشحالي د دغه خبرې چې هغې پخپله د خپل اکا قدمونو ته ورسېده او د قریشو خوني نه مقابلې نه دې ته خلاصۍ میلاو شو. حضور فرمایي چې غیر مسلمه مورخین د عادت مطابق تاریخ مات رامت حالت کې په وړاندې کوي اسلام باندې اعتراضات کوي. د صلح حدیبیې په تعلق کې هم عیسائی مورخینو د اعتراضاتو ذکر ملاویږي. په دغه لړ کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلي دي چې غالبا د رسول کریم د سوانح یوه اهمه واقعه هم داسې نشته چې کوم عیسائی مورخین دي هغوی بغیر د اعتراض پرېښي او د صلح حدیبیې چې کومه واقعه ده هم د دغه کلیې د لاندې راځي. ځینې ضمني او غیر اهمه اعتراضات هغوی نظرانداز کوي. عیسائی مصنفین د صلح حدیبیې په تعلق کې دوه اعتراضونه کړي دي. اول دا چې رسول کریم چې د صلح حدیبیې په شرایط کې ښځې مستثنا ګرځولې وې نو دا د معاهدې د شرایطو له رویه جایز نه و ځکه چې معاهدې الفاظ عام و چې پکې سړي او ښځې ټول شامل وو. دویمه دا اعتراض و چې د ابو بصیر د واقعې په تعلق کې رسول کریم د معاهدې روح ماته کړې وه، د معاهدې د روح خلاف ورزي کړې وه، بلکې ابو بصیر له دا اشاره ورکړې وه چې هغه چې مکې ته واپس تلو په ځای یو بېله ډله جوړولی شي خپل کار کولی شي نو هغوی د دغه معاهدې خلاف ورزي کړې وه. نو د دغه اعتراضونو په جواب کې لومبۍ خبره خو دا یاد ساتل پکار ده چې دا معاهده د مکې قریشو سره شوې وه او د مکې قریش هغه قام و چې د اسلام د سره راسې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلاف جنګېدو دا قوم. او چې کله دا معاهده کېده نو هغه وخت موږ دا ګورو چې کم د هغوی غړي وو هغوی څنګه په وړو خبرو د دې خبرو ترمنځ هغوی خبرې کولې د رسول کریم. خو بهرحال په خبره د اعتراض کولو او د پیغورونو عادي و دا کام. اسیم څه د لرې څه کام نه و بلکې د رسول کریم خپل کام و چې د ټولو حالاتو نه ښه خبر و. یعنې قریش چا سره چې معاهده شوه هغوی خپل خلک و، د رسول کریم د کام خلک و، هر څیز د هغوی په علم کې مو ډېر تفصیل سره هغوی معاهده هم کړې وه. نو ځکه دا وینا چې ښځې او سړي شامل وو خو هغوی خبر نه و چې شامل وو یا نه وو شامل، نو دا خبره د دې نه هغوی ښه خبرو. برحق پهلې کې چې بیا د معاهدې د شرطونو ټول تفصیلات د هغې مکمل پس منظر هم د هغوی د نظرونو مخامخ و چې کله د مکې قریش د معاهدې فریق وو هغوی د رسول کریم په دغه فعل اعتراض ونه کړو، هغوی د معاهدې خلاف ورزي ونه ګڼله. نو 1400 کاله پس چې بیا وروسته کوم خلک راغلي دي چې د چا د سترګو نه ډېر چې کوم دقیق تفصیلونه هغه ترېنه پټ وو او د دغه معاهدې پس منظر نه هغوی پوره خبر نه وو، نو هغوی د څنګه د اعتراض حق پیدا کېدی شي. د هغه مشرکانو خو اعتراض نه و کړی او د نن سبا چې کوم مستشرکین دي هغوی اعتراض کوي په اسلام باندې. نو دا خو د مدعي سست او ګواه چست والا معامله شوه چې چا سره دا ټوله معامله تېره شوې وه هغوی خو هغه دا خبره سمه ګڼي او خاموش وي. خو 1400 کاله پس ته چې کوم بیا وروستو خلک راغلي دي هغوی اسمان په سر اوچت کړی دی په دې خبره. اخر څه وجه ده چې باوجود له دې چې قرآن او حدیث او د عرب تاریخ د دغو اعتراضونو نه ډک دي چې د مکې کافرانو د عربو نورو کافرانو د رسول کریم او د اسلام خلاف به کول، خو دا ذکر هېچېرته نه راځي
چې په مسلمانانو باندې د صلح حدیبیه د خلاف ورزۍ الزام هغوی لګولی وي. یوې اوږدې مودې پورې هېڅ اعتراض نه و لګېدلی. نن دوی د خبرېږي لګیا دي چې اعتراض پکار دی. او بله دا چې دا خبره د مضبوط ترین شهادت نه ثابته ده چې کله د صلح حدیبیې نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قیصر روم طرف ته د تبلیغ خط لیږلی و، نو هغه وخت په اتفاق ابو سفیان بن حرب چې د مکې رئیس و هم شام ته تللی و، او هرکل چې د روم شهنشاه و هغه خپل دربار ته هغه راغوښتی و او د رسول کریم باره کې ترې ځینې سوالونه کړي وو چې پکې یو سوال دام و چې آیا ستا د قام د دغه د نبوت دعویدار چېرته د یو معاهدې خلاف ورزي کړې ده؟ نو دغه سوال په جواب کې ابو سفیان چې هغه وخت چې رسول منکرین و، یعنې د منکرانو سردار و، د اسلام سخت ترینه دشمن و، هغه د الفاظ ویلي چې نه، محمد صلی الله علیه وسلم هېڅ ډېم د یوې معاهدې خلاف ورزي نه ده کړې، او نن سبا د هغوی زموږ ترمنځ د یو معاهدې موده ده، میاد روان دی، او زه دا نشم ویلی چې د دغه معاهدې تر ختمېدو پورې به د هغوی له طرفه څه خبره ظاهرېږي. ابو سفیان وایي چې په دغه ټولو خبرو کې ما لپاره د دغه فکرې د اضافې کولو نه سوا بله یوه موقع هم داسې نه وه چې ما د رسول کریم په خلاف د هرکل په زړه کې څه امکاني شک پیدا کولی شو. ابو سفیان د هرکل دا خبرې د صلح حدیبیې نه فوراً پس ته نه وې شوې، بلکې د رسول کریم له طرفه د هرکل په نامه تبلیغي خط تیارېدو، روانولو او بیا تر هرکله رسېدو، او بیا د هرکل له طرفه دربار منعقد کېدو د ابو سفیان لټونو په خپل دربار کې د هغه له راتلو بلنه ورکول، په دې کې لازماً به وخت لګېدلی وي. خو سفر هم څه اسان نه و په هغه زمانه کې. قیاس جوخته خبره ده چې تر هغه وخته پورې ابو بصیر هم د مدینې ته د راتښتېدو د ام کلثوم وغیره چې کوم د مسلمانانو ښځو د مکې نه د راوتو د مدینې ته د رسېدو واقعیت به شوي وي. نو ځکه د ټول مورخین ابو بصیر او د ام کلثوم والا چې کوم واقع د هغه مخکې او د قیصر روم والا د خط واقع دا رسو بیانې، خو دې نه باوجود هم ابو سفیان د هرکل په دربار کې د رسول کریم خلاف د عهد شکنه الزام نه و لګولی. حالانکې دغه الفاظ دا ښیي چې د هغه دا خواهش و چې که څه موقع ورته ترلاسه شي نو وروسته پاتې نه شي د الزام نه. خو دې نه باوجود هم د 1400 کاله پس چې کوم ناقدین پیدا شوي دي هغوی په رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې د عهد شکنه الزام لګوي او د خدای نه ویریږي نه. افسوس صد افسوس. او بیا که د دغه اعتراضاتو په تفصیل کې چې انسان ورشي نو د دې کمزوري ورته نور هم زیاته نمایانه شي. مثلا لومبی اعتراض دی چې په اصل کې معاهدې کې سړي او ښځې دواړه شامل وو، خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په زبردستۍ ښځې ترې مستثنا وګرځولې. خو لکه څنګه چې موږ مخکې دا بیان کړی دي، دلته مخکې بیان شو چې دا اعتراض بیخي غلط او بې بنیاد دی، ځکه چې د معاهدې هغه الفاظ چې په صحیح ترین روایت کې بیان شوي دي په دې کې په صراحتاً دا لیکلی شوي دي چې معاهدې کې صرف سړو ذکر و، د ښځو د سړو دواړو نه، لکه څنګه چې مخکې دا بیان شوي دي په صحیح بخاري کې د معاهدې دا الفاظ لیکلی شوي دي چې لا یاتیک من رجل وان کان علی دینک الا رددته الینا، چې زمونږ کې به زمونږ نه به چې کوم سړی هم ستاسو طرف ته ځي که هغه مسلمان وي هغه به زمونږ طرف ته واپس کړی شي. د دغه واضحه او د غیر مشکوک الفاظو په موجودګۍ کې دا اعتراض کول چې په اصل کې معاهدې کې د سړو او د ښځو دواړو ذکر و، نو صرف د انصافي نه ده بلکې انتهایی بددیانتي هم ده. او که دا وویلی شي چې تاریخ په ځینې روایتونو کې د معاهدې په الفاظ کې د رجل لفظ مذکور نه دی، نو په عام بلکې عام الفاظ استعمال کړی شوي دي چې پکې سړي او ښځې دواړه شامل ګڼل کېدی شي. نو د دې جواب دا دی چې اول خو بهرحال مضبوط چې کوم روایت دی هغه به مقدم ګڼل کېږي، او چې کله په صحیح ترین روایت کې د رجل یعنې د سړو ذکر راځي، د لفظ راځي، نو لازما هم دغه لفظ به بیا موږ صحیح منو. او دې نه علاوه چې کوم الفاظ تاریخي روایت کې راځي هغه هم که په غور پرې وکړي شي نو د دغه تشریح هم لري. مثلا د تاریخ د ټولو نه مشهور معروف کتاب
سیرت ابن الشام کې د الفاظ راځي من اتا محمد امن قریش بغیر اذن ولیه رده علیهم، یعنی کم تن چې په قریشو نه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم له د خپل د ولی نه بغیر د اجازت نه بغیر ورسي نو هغه د قریشو طرف ته واپس کړی شي. د عربی په دغه الفاظو کې بېشکه د سړي لفظ په صراحت نه دی بیان شوی، خو د عربي ژبې ابتدایي علم لرونکي هم په دې پوه دي چې په عربی کې د نورو ژبو په خلاف د ښځو د سړو لپاره بیل بیلې صیغې او بیل بیل ضمایر استعمالیږي او د بله چې کوم عبارت دی نو شروع نه واخله تر اخره پورې دی کې د سړو ولا صیغه او د سړو ضمایر استعمال کړی شوي دي. او لکه څنګه چې د معاهدو د ژبې د تشریح اصول دی چې لازما په دغه عبارت کې به صرف هم سړي شامل ګڼل کېږي، دا نه چې ښځه او سړي دواړه. نو بېشکه ځینې وخت په عام محاوره کې مردانه صیغه وویلی شي او ترنه مطلب سړي او ښځه دواړه اخیستلی کېږي، خو ظاهره ده چې کوم عبارت باندې موږ بحث کوو نو دغه قسم عبارت نه دی بلکې د معاهدې عبارت دی چې د قانون درجه لري، بلکې د هغې نه بره ځکه چې د هغې یو لفظ په ښه په پوهې منتخب کېږي او د الفاظو انتخاب د دواړو فریقانو د جر او د مزورۍ نه پسته کېږي. نو داسې عبارت کې لازما هغه معنی به اخیستل کېږي چې محدودترین او مخصوص ترین اړخ لري. او د جره کیسه او تفصیل خو تاسو په تېره خطبه کې اورېدلی ده چې څنګه په تفصیل کافرانو چې کوم نماینده و هغه جره کوله. نو د دغه په دغه لړ هم برحال همدا نتیجه راوځي چې په دغه معاهدې کې صرف سړي شاملو، سړي او ښځه دواړه نه. او دې نه علاوه لکه څنګه چې مخکې هم دا ویلي شوي دي چې ښځه چونکې یو کمزوری جنس دی او عموما د خپل خاوند یا د سړي چې کوم خپلوان د هغې په رحم و کرم وي نو ځکه د هغې د واپس کولو مطلب به دا و چې په خپل لاس هغه د اسلام قبلولو نه پس کفر او د شرک طرف ته د واپس کړی شي چې کوم دا خبره صرف د رحم او د شفقت نه بلکې د عدل او د انصاف د جذبې نه بعیده خبره ده. بېشکه د یو سړي واپس کولو کې هم هغه لپاره دا خطره وه چې د مکې کافران به هغه د مختلف قسمه عذابونو او په تکلیفونو کې به هغه مبتلا کوي، خو سړی بیا سړی وي. هغه صرف دا نه چې د تکلیفونو مقابله زیاته کولی شي بلکې د ضرورت مطابق اخوا دېخوا پټېدیم شي یا تښتېدیم شي یا ډله جوړولی شي او خپل د ځان بچ کولو لپاره لارې پرانیستی شي لکه څنګه چې ابوبصیر کړي وو. خو یو بېوسه ښځه څه کولی شي او په هغه لپاره په داسې حالاتو کې یا خو د اسلام نه جبري محرومي او دغه صورت و یا مرګ. نو په دغه حالاتو کې رسول کریم په شان د رحیم او کریمه هستي نه دا بیخي بعیده خبره چې هغې به بېوسه مسلمانانې ښځې د ظالمانو کافرانو د ظلمونو طرف ته واپس کړی، بلکې نو څه چې وکړی شو هغه صرف دا نه چې د معاهدې د الفاظو له رویه بالکل صحیح او سم وو بلکې د عدل او د انصاف او د رحم او د شفقت چې کوم مسلمه اصولونو دي د هغې په لحاظ هم عین مناسبه او سمه خبره وه. او چې څوک چې اعتراض کوي د هغې په برخه کې دغه د افسوس قابل شرم نه بغیر هېڅ نه دي راغلي چې هغوی د مظلومو او د بېوسه ښځو د حفاظت په انتظام هم پیغورونه کولو نه دریغ نه دی کړی. بل اعتراض د ابوبصیر د واقعې سره تعلق لري، خو چې پیغور وکړی شي نو دا اعتراض هم بیخي کمزوری ثابتېږي. بېشکه رسول کریم دا فرمایلی وو، دا معاهده فرمایلی وه چې په د مکې کافرانو نه چې کم تن د کم سړی د مدینې ته راوتښتېږي راشي نو که مسلمان هم وي هغه له به په مدینه کې پناه نه ورکړی کېږي بلکې واپس به کړی شي. خو سوال دا دی چې آیا رسول کریم د دغه معاهدې خلاف ورزي کړې وه؟ بیخي نه، بیخي هغوی نه وه کړې، بلکې هغوی د دغه معاهدې د پوره کولو داسې کامل او شانداره نمونه ښودلې وه چې دنیا عاجزه ده چې د دې نظیر راوړي. غور وکړئ، لږ وګورئ چې ابوبصیر د اسلام د صداقت قایل شو او د مکې نه وتښتېدو، د کافرانو د ظلمونو نه بچ کېدو لپاره خپل ایمان بچ کولو لپاره هغه پټ په پټه مدینې ته ورسېدو، خو د هغه ظالم چې کوم خپلوان و هغه هم ورپسې ورسېده
او د تورې په زور د اسلام د صداقت نه هغه منحرف کولو لپاره په زور هغوی واپس بوتلل غوښتو او په دې دا دواړه ډلې د رسول کریم په خدمت کې حاضر شوې او ابو بصیر په جړونکي आवाज کې او په د یری په انداز کې ورته وځو چې یا رسول الله خدای پاک زه د اسلام د نعمت ماته راو بخلو او د مکې ته واپس تلو په صورت کې چې کم تکلیف او خطر زما ژوند ته دغه تاسو خبري خدای لپاره ما واپس کوي خدای دې په مقابله د ابو بصیر چې کوم خپلوان او هغوی رسول کریم نه دا غوښتنه وکړه چې ستاسو زموږ ترمنځ معاهده ده چې زموږ کم تنم چې مدینې ته راوتښتېږي هغه واپس کیږي نو د ابو بصیر دا تکلیف او د خپل د صحابه غیرت د هغوی د نظرونو مخامخ او د رسول کریم په خپل دغه جذبات دغه په زړه کې تلاطم جوړ کړی وو خدا د امانت او د دیانت مجسمه چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه په خپل په لوز باندې د لکه غر په شان قائم وو فرمایي او سونه په خاصه الفاظو کې دا فرمایلی چې ابو بصیر ته خبر یې چې دغه خلکو سره زمونږ لوز شوی دی او زمونږ په مذهب کې د لوز خلاف ورزي جایز نه ده ګوري د چا د ژوند سوال وو او بیا هم دا فرمایي چې زموږ په مذهب کې هیڅ جایز نه ده او موږ خپل دا واړه چې کم لوزونه دي هغه مات کو نو ته غور کول پکار چې زموږ سیمانی حالت دی بیا وی فرمایل چې ته زه دغه خلکو سره او که ته په صبر او استقلال په اسلام قائم پاتې شوې نو خدای پاک به تعالی لپاره او ستا په شان چې کوم نور بېوسه مسلمانان دي هغوی لپاره به په خپله د نجات لاره پرانیزي او بیا موږ ولیدو چې هغه د نجات لاره پرانیستې شوه په دغه د رسول کریم په دغه ارشاد ابو بصیر د مکې والاو سره واپس شو چې کله هغه د مکې لاره کې د خپل د کومو خلکو چې دا بندیوان کړی وو هغوی سره په جنګ کې غالب شو واپس راغلو رسول کریم له نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه ولیدل په غوسه وردا وفرمیل چې ویلو امه مسعرو هر من لو کان له احادینی د دې مور د بورشي دا خو تن خو د جنگ اور را پارې لګیا دی کاش که دې سنبالولو والا څوک وي د الفاظ چې ابو بصیر واورېده نو هغه یقین ورله ورغله چې رسول کریم هغه بهر حال واپس کوي د مدینې نه هغه بیا په خپله په خاموشۍ ووته او یو بیا لرې ځای کې خپل د رهایش ځای جوړ کو اوس چې دا ټوله واقع د انصاف په نظر سکو ګوري په دې کې د رسول کریم څه ذمهواري راځي او څه د هغوی په خلاف اعتراض کیدی شي حق دا دی چې هغوی په دغه معامله کې خپل جذبات ته نو کتلي معاهده پوره کړې وه او صرف یو ځل نه بلکې 2 ځله هغوی ابو بصیر په خپله واپس کړی و او په څومره شاندار الفاظو کې هغه واپس کړی و په دنیا په تاریخ کې د هغې نظر نه ملاویږي رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل جذبات نظر انداز کړ خپل صحابه جذبات نظر انداز کړ د ابو بصیر جذبات نظر انداز کړ هر حال کې وی معاهده پوره کړ او بیا ابو بصیر په خپل د مکې د خلکو نه آزاد شو بل ځای ته لاړو نو دې مبارک رسول کریم باندې اعتراض کیدی شي او د معاهده کم هغه شرط دی چې دغه مطابق هغوی دغه خبره پابند وو چې د مکې نه تښتېدلي یو تن که چېرته وي نو هغوی به ذمهواري چې مکې ته بیا واپس رسوي افسوس دی د اسلام په دشمنانو چې هغوی په یو خبره کې هم د اسلام سره انصاف نه دی کړی او که دا اعتراض وکړی شي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ابو بصیر ته کم چې هغه قایم کړی و هلته هغوی ته حکم لېږلی شو چې ته مدینې ته واپس راشه او چونکې هغوی داسې ونه کړه نو ځکه هغوی د معاهدې الفاظ خو نه خو د هغه د روح خلاف ورزي کړې ده دا هم یو کمزور اعتراض کیږي نو دا اعتراض هم بیخي د جهالت اعتراض دی او په خپله د معاهدې الفاظ او دغه الفاظو چې کوم روح دغه د اعتراض رد کوي د معاهدې شرط دا چې که د مکې اوسېدونکي مسلمان که وتښتېږي مدینې ته ورشي نو رسول کریم به هغه واپس کوي دا په صفا طور دا خبره ثابتوي چې دغه شرط غرض او غایت دا و چې داسې تن که باوجود له دې چې هغه مسلمان وي د مدینې چې کوم اسلامي سیاست د دغې په دایره کې به دا نه قبلیږي
دا کېدې لرو یا هغه مسلمان هم وي بیا هم خو رسول کریم به هغه په خپل مدني سیاست کې نه شریکوي. سیاست میں شریک نہیں کریں گے تو جب ایسا شخص خود معاہدے کی شرائط کے متحد مدینے کی نو داسې یو تن چې په خپله د معاهدې د شرایطو د لاندې د مدینې د اسلامي سیاست نه خارج ګرځول شوی وو نو د هغې متعلق دا مطالبه څنګه کېدی شوه چې هغه چې چېرته وي نو رسول کریم د هغه له حکم ورکړي چې هغه د واپس شي. نو دا څومره لوی ظلم دی چې که رسول کریم صلی الله علیه وسلم داسې تن مدینې کې ساتي نو هغوی باندې دا اعتراض کېږي چې هغوی معاهده وه چې مسلمانېدو نه باوجود به هغه په خپل سیاست کې نه شامل وي. خو که هغوی خپل هغه د مدني سیاست نه خارج کړي او د مکې خلکو ته سپارلی وي او مدینې نه وباسي نو بیا دا اعتراض کېږي چې هغه ولې خپل سیاست کې نه شاملوي حکم ورته ولې نه لیږي. نو په سیاسي لحاظ دا یو داسې کمزورې او لایاني اعتراض دی چې یو هوښیار تن هم دې طرف ته پام نشي کولی او حق دا دی چې دا نامعقوله شر چې د کافرانو له طرفه په معاهده کې شامل کړی شوی و چې یو مسلمان مهاجر ته به په مدینې کې پناه نه ورکړی کېږي خدای پاک عمده د هغې لپاره عذاب جوړ کړو ورته وښودل چې زموږ رسول خو بهرحال د معاهدې پابندي کړې وه خو تاسو په خپل لاره کې په خپله ښارونه کرلي دي او په خپله وسله تاسو خپل لاسونه پرې کړي دي چې تاسو په خپله دا ووایئ چې د مکې کم ترم چې مسلمان شي څه الګ او مدینې ته ورشي نو رسول کریم هغه په مدینې کې نه ساتي او هغه به د مدینې د سیاست نه خارج ګڼل کېږي. نو په دغه خوله تاسو دا مطالبه څنګه کولی شئ چې دا د مدني سیاست نه خارج خلک چې چېرته وي نو رسول کریم دې ورله حکم ورکړي او خپل سیاست د په قایم کړي او مکې ته دې ورسوي. دا بیخي جاهلانه خبره ده. په خپله تاسو دا شرط وړاندې کړی و چې رسول کریم په داسې خلکو په روحونو او دغې چې کوم اخروي امور دي په هغې باندې بېشکه د حکومت کوي خو د هغوی سیاست په دنیوي کارونو به حاکم نه جوړېږي. نو په سیاسي لحاظ او په حکومتي لحاظ او په قانوني لحاظ ستاسو به په هغې باندې حق نه وي او بېشکه هغوی که مسلمانان وي په روحاني طور هغوی د رسول کریم بیعتو کو شامل شو مسلمانان شو مؤمنان به بللی کېږي خو په خپله هغوی دا شرط ایښی و چې په سیاسي لحاظ به دوی تاسو سره نه وي چې کومه خبره رسول کریم منلی مو چې ټیک دی نه به وي داسې او چې بیا تاسو په خپل هغې د رسول کریم د سیاست نه وباسل نو بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض څنګه کولی شئ. بهرحال دا د مکې د قریشو خپل مکر و چې واپس په هغوی باندې راپرېوتی و او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم لمن په هر صورت کې پاک و او پاک پاتې شو. هغوی د معاهدې الفاظ هم پوره کړو ابوبصیر هغې مکې والا ورته وسپارلو مدینې نه رخصته کړو او بیا هغوی د معاهدې روح هم پوره کړو لکه څنګه چې د دغه شرط اصل منشا وه. هغوی ابوبصیر د هغه ملګري د خپل د سیاست د دایرې نه خارج ساتلی وو نو هر اړخ نه هغوی هم ریښتونې پاتې شوي وو او د مکې کافرانو خپل خور کړی جال په خپله ښکار شو. آخر هغوی ذلیل شو او رسول کریم له راغله چې موږ دا شرط د معاهدې نه خارجو او دا ویل چې رسول کریم دا الفاظ چې ویلي وو چې ویل امه مسعرو هر من لو کان له احد یعنې دغې مور لپاره د خرابي وي چې دا تن خو د جنګ اور راپارې نو کاش که د دې سمبالولو والا دې څوک وي. نو ابوبصیر ته هغوی دا اشاره کړې وه دا اعتراض دوی کوي چې په دغه الفاظو کې ابوبصیر ته هغوی دا اشاره کړې وه چې ته بیا له ډلې جوړه کړه د قریش سره جنګ شروع کړه. دا څومره لوی ظلم دی څومره ګنده ذهنیت دی او چې کوم حالات را پېښ شوي وو نو څومره جهالت دی د هغې نه. دا الفاظ خو رسول کریم د صداقت او ناواجبه جنګ نه د هغوی د وزارۍ ښه واضح ثبوت دی. هغوی دا ویلو چې دا تن خو جنګ راپارول غواړي دا دې کې اشاره نه چې ته جنګ راوپاروه. دا خبره ثابتوي چې هغوی د ابوبصیر دغه فعل نه بریت او د وزارۍ اظهار کولو دا نه چې څه پټه اشاره ورته کوله چې جنګ باندې راپارول غواړي او که څوک تن دا خیال لري لکه څنګه چې سر ویلیام میور دا خیال کړی دی چې د رسول کریم دغه الفاظ لو کان له احد دا معنی کېدی شي چې دې ته څوک
ملګری ملاو شو دینه دا معلومیږي چې منشا د هغوی دا و چې که بصیر ته څوک ملګری ملاو شو نو هغه د جنگ اور راپارولی شي او دغه شان په دغه کلام کې د جنگ د راپارولو اشاره ملاویږي. نو جواب یې دا دی اول خو چې کومې معنی مونږ کړي دي نو هغه د عربی محاورې عین مطابق دي چې کوم موږ د تاریخ نه بیان کړي دي او د دې مثالونه په حدیث کې په کثرت ملاویږي. او بیا دې نه علاوه که بالفرض د نورې معنی مو کړی شي لکه څنګه چې سر ویلیم میور کول غواړي نو بیا هم د عبارت چې کوم ساق و سباق دی د هغې د لاندې دغه فکرې مطلب د دې نه بغیر بل یو هم نشي اخیستلی کېدی چې که ابوبصیر ته څوک هم خیال ملګری میلاوم شو نو دا به د جنگ اور راوپاري. خو شکر دا دی چې په مدینه کې هغه ته څوک داسې ملګری میسر نه دی. نو دې نه خو دا هم معلومیږي چې که ملاو شو ورته ټیک ده خو موږ سره څوک د دې داسې ملګری نه نشته چې د دې مدد وکړي. نو که څه معنی مو واخیستلی شي د دغه عبارت چې کوم سیاق و سباق دی د دې چې کومه ابتدایي ټوکړه د هغه د دغې خبرې کافي او شافي ثبوت دی چې رسول کریم چې کومه منشا وه هغه دا وه چې ابوبصیر د ملامت کړی شي دا نه چې د جنګ لپاره د راوپارولی شي. او دینه فوراً پس ته دغه قسمه الفاظ راتلی شو دغې په خوله چې او بېشکه د جنګ اور راوپاروه. آخر اعتراض کولو په شوق کې د عقل خو د لاسه نه دی پرېښودل پکار. یعنې په غصې او د ملامت د الفاظو نه شروع شوې یوه کلمه وه چې د فلاني تن د مور لپاره د خرابي وي دا د تن خو جنګ اور راپاروي. نو خو به ظاهره چې کوم د مستشرقین دي تعلیم یافته ځان ته وایي خو دلته چې کله د رسول کریم د ذات سوال راشي نو اسلام د تاریخ سوال راشي نو بالکل دی د عقل نغري خبرې شروع کړي. بیا ټوله نلوه خبره کتو لپاره دا ده چې په خپله ابوبصیر باندې رسول کریم دغه الفاظو څه اثر کړی و هغه څه مطلب وګڼلو. نو د دې متعلق په روایت کې هم د الفاظ راځي چې فلما سمع ذلک عرف انه سيرده الیهم چې کله ابوبصیر د رسول کریم د الفاظ واورېد نو هغه پوه شو چې رسول کریم به بهرحال هغه د مکې والاو طرف ته واپس کوي. نو په دې هغه په خاموشۍ وتښتېد او بل طرف ته ووتو. نو افسوس څه د افسوس چې کوم تن رسول کریم مخاطب کړي وو د الفاظ ورته ویلي وو هغه پخپله خو پوه شو چې رسول کریم د هغه دا کار خوښ نه کو او رسول کریم به بهرحال هغه د مکې طرف ته واپس کوي. خو زموږ دا د 1300 کاله پس چې کوم راغلي مهربانه خلک دي دا وایي چې اصل کې هغوی ابوبصیر ته لمسولې وو په دې چې هغه د بیا له ډلې ځان له جوړه کړي. د هغوی د تعصب د بیړه غرقه شي د بې انصافۍ څه حد په کار دی. د انصاف د دعویدارانو هم دا دوه اړخیزه معیارونه دي چې په همیشه په دنیا کې فساد پیدا کړی دی او نن هم دا فساد روان دی. خدای پاک د نن هم دنیا ته او په خاص طور مسلمانانو له خپل مکل ورکی او دغه د جعلي فتنو نه دوی بچو ساتي. الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.